السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما انضمام الحق د خپل عہدې نه د چیف سلیکټر چې کوم عہده و هغه نه ریټایرمنټ اغشته دی، هغه نه استعفا اغشته ده او راتلونکي نمبر چې کوم دی وای د بابر اعظم او د محمد رضوان هم دی، وای به هم ډیر زر د انضمام الحق په وجه باندې د کرکټ نه ریټایرمنټ اخلي. دي کې څومره حقیقت دی؟ اخر انضمام ولې دومره په اهم موقع باندې چون کې ورلد کپ لا ختم نه د پاکستان ټیم په انډیا کې دی او انضمام الحق بیا هم د خپل عہدې نه ریټایرمنټ وایشتو وجه سره مکمل معلومات په در سره په دې ویډیو کې شریک کوم، مکمل حقیقت په در سره شریک کوم چې انضمام الحق په کومه کمپنۍ کې شیرو، د بابر اعظم ور سره هم شیرو، د محمد رضوان ور سره هم په هغه کمپنۍ کې شیرو او دا کمپنۍ څه کمپنۍ ده، د کلاړیان څنګه ځان لپاره اټریکټ کوي. لږ مکمل ویډیو وګورئ په دې چون کې ما ویډیو جوړه کړې هم ده، خو په دې ویډیو کې در سره دوباره ایکسپلین کوم. جی چیرمن زکا اشرف چې کوم دی هغه انضمام الحق نه تاسو به الریډي نیوز کتلی، هغه نه کلیرنس غوښتل او هغه نه شوکاس غوښتل او هغه ویلو چې موږ خپل کلیرنس راکا چې مطلب د ستا دغه کمپنۍ کې څومره شیر دی. کمپنۍ نوم دی یازو انټرنیشنل لیمیټډ. دا یو داسې کمپنۍ ده چې دا د خپل د کرکټ کلاړیان چې کوم دي، د کرکټ کلاړیان یا څومره هم سپورټس سره ریلیټډ کلاړیان ای دای په کانټریکټ باندې ځان سره اخلي. جی ای د مختلف لیګز ورکوي، هغه د مختلف دا کمپنۍ چې کوم دا هغه کلاړیانو ته مختلف لیګزونو کې اپورچونټي ورکوي، ایډورټایزمنټ د پاره ولا اپورچونټي ورکوي، ایډورټایزمنټ په کوي د مختلف کمپنو. هغه ایڈورټایزمنټ څه پیسې دا کمپنی اخلي، تقریبا 30% کمپنی اخلي او 70% چې کوم دی اکیلاړي لور کوي. جی نو اوس خبره دا سره راغله چې د کمپنی کې د انضمام الحق هم شیر دي او ورسره د محمد رضوان هم شیر دي. جی نو دای په دې ټیم کې داسې کلاړیان اخلي چې هغه د کمپنی کې د ځان سره مطلب رجسٹر کې د کمپنی سره اکیلاړي کانټریکټ کې وای د کلاړیانو په انضمام الحق او بابر اعظم باندې دا الزام د چې صفه الفاظو کې درلویم. جی الزام پیدا راځي چې دوی د کمپنۍ کې شیر دي او د کمپنۍ کې د پیل هغه کلاړیان واخلي، کلاړیان لوي چې پیل د کمپنۍ کې تاسو خپل مطلب کانټریکټ ور سره کوي د کمپنۍ سره هغه نه پس پتا سمون د پاکستان ټیم کې خلو. جی د پاکستان ټیم کې موږ هغه کلاړی خلو چې کم د کمپنۍ سره کانټریکټ وکي. نو فائدہ سره فائدہ د کمپنۍ هم ده، فائدہ د انضمام هم ده، فائدہ کچري بابر اعظم ور سره شامل دي غم ده او د کلاړیم فائدہ را کلاړی پکې دا فائدہ چې زماره به چانس ملو شي پاکستان کرکټ ټیم کې. د کمپنۍ پکې دا فائدہ چې به کلاړی نه 30% پیسې اخلي، نو دا د دوړو طرفو له فائدہ راځي. نو څه په انضمام باندې دا الزام دی یا حقیقت ته چې د په دې کمپنۍ کې شیر د یازو انټرنیشنل لیمیټډ کچري تاسو په انټرنیټ باندې سرچ کړئ او انضمام الحق شیر زولي کوي نو تاسو له پورا انفارمیشن راشي. جی د کې صرف انضمام الحق نه دی کې د انضمام الحق او د بابر اعظم یو ایجنټ هم دی چې دا ایجنټ نوم دی طلحه رحمانی، هغه بابر اعظم هم ایجنټ دی، هغه د شاهین افریدی هم ایجنټ دی، هغه د محمد رضوان هم ایجنټ دی. نو انضمام طلحه رحمانی، بابر اعظم او محمد رضوان، شاهین افریدی نوم پکې لاندې راغلی. دا څلور کلاړیان چې کوم دي، دا څلور کسان چې کوم دي د نوم د چې د څلورو کلاړ د دوه پکې کلاړیان دي، یو انضمام زوړ کلاړی دی، بابر اعظم او رضوان کلاړیان شو او یو طلحه رحمانی چې کوم دی دا ایجنټ دی. جی نو دای وی ټیم کې هغه کلاړیان اغشت دي چې کم کلاړي دا کمپنۍ سره خپل کانټریکټ کړی وي. جی دا په دای باندې الزام دی. بل ورلد کپ نه مخکې تاسو به کتلی هم چې حافظ هم د سکواډ چې کله اناونس شو د ورلد کپ نه خپل عہدې نه ریټایرمنټ وایستو، چون کې حافظ وای په ټیم کې دغه شاملولو، اماد وسیم شاملولو او یو ابرار شاملولو سپینر بادر. نو بابر اعظم وی چې نه دا دوړه کلاړیان ز ټیم کې نه شاملوم، چون کې انضمام الحق ولا هم وی انضمام الحق او بابر اعظم وی دا ټیم په خپل خوخه جوړ کړو، دای پکې هغه کلاړیان چولی دي کم کلاړیانو چې په یازو انټرنیشنل کې کانټریکټ ساين کړی دی. جی په خبره باندې ورسېدای مکمل کیس کم طرف ته راغو. جی اماد وسیم او ابرار وای ځکه نو ایستل چې هغه وای د کمپنۍ سره کانټریکټ نشته دی او نور چې څومره هم کلاړیان دي په ټیم کې د شاداب وای پکې هم داسې خبر راځي چې د شاداب هم د کمپنۍ سره کانټریکټ دی، د وسیم جونیئر خبره هم راځي چې هغه هم د کمپنۍ سره کانټریکټ دی، د حسن علي حواله سره هم داسې لګ ډیر اپډیټ دي. دا شور خبره نه ده، خو داس درې کلاړیان چې کم دي بابر رضوان او شاهین دا خو شور دي چې دای چې کم ایجنټ ته هغه طلحه رحمانی نومي انسان دی. او دغه طلحه رحمانی چې کم دی هغه د کمپنۍ کې خپل شیرز دي او تر د انضمام الحق هم شیرز دي. اوس په دای باندې دا الزام دی. نو څه ځکه اشرف چې کم دی انضمام د ویل چې ما د 15 کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده او هغه کمیټي ته به کلیرنس ورکړي. انضمام ول ویل چې کلیرنس نشته، زه د خپل عہدې نه ریټایرمنټ اخلم، زه خپل عہدې نه استعفا ورکوم، خپل کار کوه، بس خبره ختمه. نو انضمام الحق چې کم دی
د خپل عہدې نه د چیف سلیکټر چې کومه دغه عہده ده هغې نه ریټایرمنټ اعلان کړی دی. وجه همدغه چې ځکه اشرف ولوي چې زه به د 5 کسانو د 5 ممبرانو کمیټي جوړوم ایله ته کلیرنس ورکړه چې آیا ستا د دې کمپنۍ کې پریشا شیر دي که شیر دې نشته نو خپل ځان ولا کلیر کړه چې زما پکې شیر نشته او دا کم سکواډ چې موږ سلیکټ کړی دا موږ په میرټ باندې سلیکټ کړی دی یا دې کې داسې کلاډي موږ نه دی ایستلی چې هغه موږ یازو انټرنیشنل کې پهله هغه سره کانټریکټ لیکلی دی. جی ټول گیم دغه دی. جی اوس په دما په خبرو باندې تاسو پوښی وی ډیر په ساده الفاظو کې مدلوي نو انضمام چې کم دی هغه د خپل عہدې نه ریټایرمنټ ایستلی دی او اوس ډیر چې کم کرکټ ایکسپرټس دي نو ای وای چې کې دی شي بابر اعظم او محمد رضوان هم کچاري کمیټي کې نه ستنو غي نه به هم انویسټیګیشن کیږي خو غي ریټایرمنټ نه اخلي د بابر اعظم لاډر خټ کرکټ پروت دی. جی محمد رضوان هم د ټیم مطلب خفام کې دی نو مشکل را چې دغه دوه کلاډیان ریټایرمنټ واخلي خو دغه حواله سره هم دغه چې کم هیټرز دي نو غي دا خبر شیر کوي چې کې دې شغی هم دغه د دې کمپنۍ په وجه باندې د کرکټ نه ریټایرمنټ والی نو یا زو انټرنیشنل دغه کیسو چې دغه سيناریو و. ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.